بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدقت يا رب العالمين. ابتدا د اسلام کې چې دینو جهاد فرض نه مسلمانان ډیر زیات تنګېدل ډیر به تنګول ډیر ظلمونه به کول زیاتې به کو تاسو ته هغه واقع ټول معلوم دي د بلال رضی الله تعالی عنہ یا په نورو حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ غیره په نورو صحابیاتو باندې چې کوم ظلمونه تیر شوي دي هغه تاسو ټول ته معلوم دي هغه واقع نو بیا که چېرته دا اوس سبق له ورسودای کې دغه رایم بیا په تفصیل سره کو خو دې کې دا ته تونم چې تاسو ټول ته معلومي دي نو چې معلومي دي کې با بعضې صحابو چې دی نو هغې په رسول الله سلام ته چې یاره د جهاد ته موږ ته حکم وکړه چې موږ هم دې سره جګړه کوو نو بس کیسه به داسې چې خبره به ولګي پته به ولګي چې څه کېږي یا خو به موږ ځای ته ورسو یا به دې کیسه ختمه شي بس یو طرف ته وشي نو رسول الله سلام به دې ته چې نه لاسونه بند کړي د دې وجه عبیدالله سندي رحمت الله علیه فرمایي هر تحریک چې راوچتېږي نو دا به د عدم تشدد په بلبوتۍ باندې راوچتېږي هغې کې به مار پیټ والي یو څه بل څه نه وي بیا وروستو به دې کې تشدد عنصر لازمي وي ولې ځکه چې ته سر کې تشدد استعمال کړي نو بیا پته نه لګي چاته به دا پته نه لګي چې دې کې خواږه څه دي او تراخه څه دي نه چې په خپله مینه محبت خلک دې ته رانږدې شي خلک د لرې نه وګوري او بیا وروستو دې کې به مختلف طبیعتونه وي وغیره بیا ستا پروګرام خور شي خلکو ته پته ولګي چې دا شی صحیح دی او بیا هم زمانه خرابه ده او دې خراب دی او دې دا په ځان نه لاګو کوي نو بیا دله تشدد ضرورت شته نو دغه خبره ده الله رب العزت به ورته وي چې تاسو لاسونه بند ساتئ لاسونه بند ساتئ او دی به بعضې دا خبرې کولې نو چې بیا کله جهاد فرض شو نو همغږي کمزوري مسلمانانو پکې یونیم یا چې دی نو منافقان هم دا خبره وکړه چې دا جهاد ولې فرض شو وغیره دا خبرې الم تر آیات نګوري الذین کسانو ته قیل لهم چې ویلو شي دي دا کفو بند کې ایدیکم لاسونه خپل لره د څه نه د جنګ جګړې نه واقیموا الصلاة قائم کې منځونه لره واتو زکات ورکوي زکاتون لره منځونه قائم کړئ په دې منځ کوي اوس ګوره حدیث شریف کې راځي چې څوک د وو کارو شي نو دته د منځ حکم کوي او چې د لس کارو شي دی منځ نه کوي نو دی بیا وهي او کتابونو د فقه لیکلي دي داسې وهي چې د بدن نه وینه روزي چې یو کس منځ نه کوي او د لسو کار وي نو داسې وهي چې د بدن نه وینه روزي دا د الله هم عبادت دی یو منځ چا قصدن عمدن پرېښوده امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي وایي دی با تعذیرا مړ کېږي او دی کافر مړ دی قاضي به د ده د حکم کوي په ده باندې پانسۍ کوي د ده نه د سروالو کوي خو مړ کوي به او دا حکم چې دی دا دی چې دی کافر مړ شي او امام شافعي رحمه الله امام مالک رحمه الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی فرمایي چې نه کافر خو نه دی البته امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب وایي چې دا مونځ یو قصدن پرېښودی نو دا ماپې قابل نه دی دنه به سر والی شي دی به مړکولی شي دا دواړه دا وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې جیل ته دننه کې تر څو د توبه نه یې ښکلي مونځ واپس نه کړي کل عام توبه نه یې ښکي تر هغې به د جیل نه راوباسي الا که په د جنازه د جیل نه ولې ونوځي نو دومره سخت د یو مونځ خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به لومبني حساب د مونځ کېږي او موږ کور ناست یو کشران هم مونځ نه کوي موږ ورته خوشحالېږو که چاته یو پرچه غلطه ورکړه نو بیا ورسره خبرې نه کوو وهو یې که کالج ته لا نه وړه وهو یې سکول یې ونه وي وهو یې
او دغه د مونږ خبره شي چې دای بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وی وه مونږ دلته چې دین بیا دغه کار نه د مونږ او غیرت دي شي ځان دې سره کور چې دا په سکون وي دې سره د مشر او کشر تمیز په انسان کې وي په دین سره او کدا نه کو نو بیا برانه شي خطای لکه شان واتو الزکات ورکوي زکات لره مونږ ورته چې زکات ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته فرمای هغه د سرو زرو کړي اچولې وي ورته وي ته د دې زکات ورکې او ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیم زکات دي ما ته وي د دیم زکات رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته آیت دا خوخه چې د جهنم کړي ستاب د اور کړي ستاب لاسوي بل صحابیه دوا یو مور را یو لور و جنیوا هغه جنې په لاس باندې غټي کړي د سرو زرو اچولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي آیا د دې زکات ورکې هغه ورته سه ما ته پته نه و د دین زکات دا بل حدیث دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی آیا ته دا خو هي چې ته په جهنم کې وتا ته د اور کړي په لاسونو کې هغه زر هغه د لاس نه گزار کړو لري وښتي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د جهنم ورته نشم ټینګې او دا کړي ما وقف کړی دی لزه کوته نورم چې د چا خو خیزان دی اوچتي نو دا سیده د زکات حکم دی لږ احتیاط پکاري حدیث شریف کې راځي څوک زکات نه ورکوي د دې مال نه بچی دی نو د دې نه به مال جوړ شي او د امیل په شان به په غاړه کې او دا بچی دی د ټک ورکوي د ته به وي هذا ما کنستم لانفسکم وي زه هغه مال یم که نه چې تا د ځان دپاره خزانه کړم ښه نو لږ احتیاط پکار دی فلما كتب بسر کله چې فرض کړی شو علیهم په دې باندې القتال جهاد ایزانو په دغه وخت کې فریقون یوې ډلې منهم د دوی نه یخشون الناس یریده د خلقونه که خشیت الله لکه څنګه چې یره پکار ده د الله رب العزت نه او اشد خشیه یا د هغې نه هم زیات یریدل وقالو وایي دي ربنا ای رب زمونږه لم کتبته ولې تا لازم کړو علینا په موږ باندې القتال جهاد ولې دې پرست بنګ باندې جهاد لولا اخرتنا هل اخرتنا ولې دې مهلت نه راکړو موږ ته الی اجل قریب تر یوې نیټې معلومې پورې ابھی تو زندگی باقی ہے بلا زندگی را چې د دې زندګۍ نه خلک خوند غشتې وي که نه دا اوس جهاد وي جنګونه به وي موږ له به یو نیټې پورې وخت راکړی وي الله ورته وایي قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم متاع الدنیا فائدہ د دنیا قلیل لگرا والآخرت آخرت خیر بہتر دی لمن دہا چاہتا پارا اتقا چیریگی دا اللہ رب العزتنا یا اتقا زان بچ کوي د گناهوننا ولا تظلمون او ظلم بنشي کوي پتاسو باندې فتیلا باندې د فتیلو اینما تکونو کم ځای چې تاسو یدرککم الموت نور لاندې به کړي تاسو له مرګ ولو کنتم اگر چې تاسو فی بروج مشیده په برجونو مضبوطو کې مخکې به چونه استعمالېده د سیمټ په ځای سیمټ نه و نو به ډېر مضبوطو بروج مشیده هغې ته ویلی شي او نن سبا ته هم چې څومره مضبوط وي لکه داسې مکان مې وي چې په هغې کې ته ستانه ګیر چاپېره چې دي دیوالونه دي مضبوط بیا قله ده مضبوطه او درې طرفو ته درې واړه درې کتاره ده نه مضبوط د پوجیانو ته ودي بیا هم چې تا له مرګ راشي نو څوک یې مخه نشي نیسي تا له به مرګ رارسي فی بروج مشیده الله رب العزت دی چې دی موږ ته د تیاري توفیق راکړي خبره دا ده الله رب العزت وایي چې ګوره تاسو ولې زکات نه ورکوئ چې مرګ راتلونکي مال درنه پاتې کېدونکي دي تاسو ولې مونځ نه کوئ حالانکې مرګ راتلونکي دي تاسو ولې د جهاد نه یریږئ حالانکې مرګ خو هسې هم تاله راځي که په بستره او که په میدان کې وي دا خو لیکلي شوی دی وان تصبهم او که چېرته ورسېږي دي ته حسنتون څه نیکي یقولو وایي دي هذه من عند الله دا خو د الله د جانب نه ده اوس دا داسې ارامیانو په الپلان دا منافقان چې دي به کله به ورته څه فایده ورورسېده نو دي به وي چې دا خو د الله د جانب نه دی نه خو دا اوس دا عقیده خو ښه ده دا خبره ښه ده چې تا سره څه نیکي وشو ته دا د الله له طرفه ده نو نه دي به دې وجې نه دي به د غرور او تکبر د وجې دوی نحنو مستحقم بها موږ خو په دې ډېر مستحق وو دا موږ له پکار وه د دې وجې الله موږ له دا راکړې ده او چې کله به ورته څه تکلیف ورورسېده نو بیا به یې څه وي وان تصبهم او که چاته وبرسېده دي ته سیئة څه تکلیف یقول ویل به هذه من عندک دا ستا د جانبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي دا ستا سپېرهتوب دی نعوذ بالله من ذلک وایي دا خو ته مدینې منورې ته رالې نو دا چلو شه
چې ته نوی من خو سم په راحت او په خوشحالۍ یا نن سبا خلک وایي پلانکې مې څارولي دا ورځ مې هسې ښه نه ده پلانکې مې څارولي په پلانکې مې نظر پرېوته خواره دا ورځ مې هسې خرابه ده نو دا خبرې ټیک نه دي په انسان باندې به چې دی نو ته بدپالي نه نیسي دا منع ده قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم کل من عند الله دا ټول د الله رب العزت د جانب نه دي فمالي نو څه دي هؤلاء القوم دې قوم لره لا یکادونه چې نه دي نږدې یفقهون حدیثه چې پوه شي په خبره باندې دي لره څه دي چې دي نه دي نږدې چې په خبره باندې پوه شي په خبره نه پوهېږي په سر او کونې نه پوهېږي په هېڅ نه پوهېږي ما اوس الله رب العزت ګوره دلته خبره وکړله چې تقدیر د الله د جانب نه دی اوس دلته ما اصابک من حسنة فمن الله ګوره وایي چې څه تا ته ضرور رسېږي نیکي راحت خوشحالي دا الله د جانب نه دی وما اصابک او هغه چې تا ته ضرور رسېږي من سیئة د څه بدۍ نه فمن نفسک نو دا د ستا د جانب نه دی ستا د نفس نه دی نو اوس ته به وې چې وا دا څنګه خبره ده چې څه نیکي څه خوشحالي راته میلاو شي نو د الله د طرفه ده او که څه شر را سره وشي نو دا چې دی نو دا خو ده زما د نفس نه او خبره دا ده چې دلته خبره هسې ده چې تقدیر د خیر و شر الله کړی دی پیدایش د خیر و شر الله کړی دی دا ډس کول دا ګولې وغیره دا الله پیدا کړي خو نور ډس تاله الله نه کوي ډس تاله الله نه کوي ډس ته کې دا شر ته کې کنځلې دا د ویلو طاقت تاله خدای درکړي خو دا کنځلې ته کې دا د خدای نه کوي دا شر ته په خپله کې لاس تاله الله درکړی دی پیدایش الله د خیر کړی دی اوس دغه لاس ته غلط استعمالې دا پیدایش الله د خیر و شر کړی دی تقدیر د الله رب العزت خو ته دغه کار په خپله کې نو تقدیر د خیر و شر الله کړی دی نو د خیر نسبت به د الله جانب ته کې د نیکۍ نسبت به چې کوم تا سره څه بهی ته بیمار ته ښه شوې تا د صبحۍ ته څنګه یې ته ورته ښه یم الحمدلله د خدای شکر ته بیمار یې نو ګوره ابراهیم علیه السلام بیمار و هغه وایي واذا مرضت فهو یشفین کله چې زه بیمار شم نو الله شفا راکوي ګوره د بیمارۍ نسبت الله ته ونه کړو چې ما الله ګوره تقدیر د خیر و شر خو الله کړی وایي چې کله زه بیمار شم نو شفا څوک راکوي د شفا نسبت الله ته وکړو نو د هر ښه څیز نسبت د الله طرف ته ما اصابک هغه چې در ورسېږي تا ته من حسنة د څه نیکۍ نه فمن الله نو د الله د جانب نه دي وما اصابک هغه چې در ورسېږي تا ته من سیئة د څه بدۍ نه فمن نفسک نو دا ستا د جانب نه دي ستا د نفس نه دي اوس ګوره خلکو لواطت کړی دی د هلکانو سره غلط کارونه کړي دي انسانانو نو الله رب العزت قرآن کې ویلي دي دا کار کړی دي نو ما والله دا سزا ورکړې ده چې لومبني اسمانه پورې مې اوچت کړي دي تر دې چې په دغه باندې کوم بانګیانو د هغې د بانګ اوازونه په رښتو اورېدلي دي او د هلته نه مې پیکاڼي راخطا کړي دي په یو باندې او بیا مې د هلته نه الټه راګزار کړي دي او د ځمکې لاندې حصې ته مې رسولي دي دا د څه د وجې چې دي د هلکانو کار به کو دا ګناه به یې کو د لواطت به یې کو د دې په وجه مې سخت سزا ورکړه ګوره دنیا کې سزا ورکړه بھائی الله رب العزت وی دی قوم د شعیب علیہ السلام په پناه تول کې کمی کو نو ما دا سزا ورکړه سخته دی قوم چې دی به پیغمبر ته کنځلې کولې نو ما دا سزا ورکړه نو از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم و جو از جو عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے دا سے موایا چې دا ګناه ته کې ته چاله لاس ماتې نو هغه کمزوري دی تا ته څه نشي ویلی ته وایې چې مړه کمزوری دی ما سر سکولی شي نه نه زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے داسې طرف بدل سره یو کار وشي چې ته به پوه یم نه ښه نو دا په من نفسک دا ستا د طرفه دی ستا د نفس ته وجې تا ته دې ګناه د دې هغه عذاب بیا میلاویږي
وارسلناک او موږ لېږلي تا لره للناس دپاره د خلکو رسولا پیغمبر وکفا بالله دی به وي چې هلکه پیغمبر راغلی نو ګواه پرې څوک دی نو الله رب العزت وي وکفا بالله او کافي دی الله رب العزت شهیدا ګواه من یطع اوس دی وی دا چې الله کافي شو نو صرف د ځان تابعداري یې یاده کړه رسول الله صلی الله رب العزت ورته وي من یطع الرسول چا چې تابعداري وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقد اطاع الله نو په حقیقت سره د تابعداري وکړه د چا د الله رب العزت محمد ازتو می خواهم خدایا ازتو حبی مصطفی ومن تولا هغه چا چې مغواړ استانه فما ارسلناک بس ته موږ نه لېږلي علیهم په دې باندې حفیظا نګرانو ته لازمي نه ده چې دې اوس ته وایې ته پرې خفه کېږي وغیره چې نه مني سټه دې د دې وځي نه دې مني ځه د ابوجهل او ابولهب په لاره نه راځي نه دې راځي عتبه شیبه دې نه راځي بس ستا دپاره دعوت ورکوه ویقولون وایي دي طاعت اوس دې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وي چې طاعت لنا یاره جی موږ خو صرف ستاسو خبره منو منافقان به ورته تاسو چې څه وایې موږ یې منو نه سبب خلک وایي په مخامخ ته ورته خبره کوي جی موږ خو بس ستاسو تابعدار یو چې د علما په محفل کې کښېني بس دی بیا د عالم تابعدار خو چې چېرته د خان محفل ته لاړ شي چېرته بیا چې دی د ګیرخریلي محفل ته لاړ شي چېرته چې دی د غیبت کوونکي محفل ته لاړ شي چېرته د ګناه والا چېرته د غلطې پارټۍ طرف ته غلط ګروپ طرف ته شي ته وایي چې مړه دی په څه پوهېږي دا خو نوې روشني پکار ده دیو سره په دې باندې په دې نظام نه پوهېږي نو بیا لایي په طرف نو الله رب العزت وایي چې تا سره دیو خبره کوي او بیا چې د شپې مشورې کوي بیا بل څه کوي ویقولون وایي دي طاعت لنا زمونږ دپاره خو بس تابعداري ده فاذا برزوا بس هر کله چې دي لاړ شي من عندک ستا له خوا نه بیتن مشورې کوي طائفتون یوه ډله منهم د دوی نه د شپې بیته مشورې کوي د شپې طائفتون یوه ډله منهم د دوی نه غیر الذي علاوه د هغې نه تقولو چې تا ورته ویلي ته چې ورته کومه خبره وکړې نو بیا هغه نه بیا خو بل څه په خولې توبې وباسه چې موقع پېښه شي نو د بل تنبیه وباسه بیا خو بل څه کوي په مخامخ تا ته بل څه وایي والله الله رب العزت یکتب لیکي ما هغه څه یبیتون چې دې مشورې کوي د شپې وکفا فاعرض عنهم نو اعراض وکړه د دوی نه وتوکل علی الله توکل وکړه په الله رب العزت باندې وکفا بالله وکافي دی الله رب العزت وکیلا کارساز افلا یتدبرون القرآن آیا دې سوچ فکر غور نه کوي په قرآن پاک کې په قرآن کې سوچ فکر تدبر پکار دی جی هغه به څوک کوي قرآن حدیث باندې وزن پوهې ها مفسرینو اقوال ورالي مجتهدینو اراګانې ورالي او کنه ته د ځان نه بیا سوچ تدبر کې نو بیا به نه چېرته امین اصلاحي چېرته مودودي چېرته چې دی غامدي وغیره جوړېږي دغه لار نه کوم چې د علماو فقهاو صوفیاو بزرګانو او د دغه خلکو اسلافو لار د دغه به راټینګې په دغه به قرآن باندې سوچ فکر تدبر کې افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچ فکر تدبر غور نه کوي په قرآن کې ولو کان که چېرته وي دا قرآن پاک من عند غیر الله د غیر الله نه طرفه لوجدونو خامخا به دي موندلي فی بدي کې اختلافا کثیرا ډېر اختلاف غلالا ماما کسی به پکې یو شان وه بله به بل شان وه ګاډې واډې به پکې وې ښه یا خلاف واقعا خبرې به پکې موندلې وي الله رب العزت دې موږ ته په قرآن باندې غور فکر کولو توفیق راکړي